أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتشتم نمبر آیت سورة ابراہیم. دیجن رستا پینزم باب دی. اول آیتونه کې آتش او نه شیبه تخویف اخروی الله بیان کی. د آخرت د عذاب نه یره کوم انسانان چې د ایمان نعمت پری دی او د کفر او مسائل الله اختیار کړي د شي انسان زیب جهنمی او همیشه بل توسی. دیرشم نمبر آیت کی وجعلوا لله اندادا. تفسیر به ذکر کې د بدلوا نعمت الله، تبدیل سمانه د الله نه سوا نور معبودان نیول. یو درش کې الله اصحاب النور ذکر کی. دغه انسانان چې هغه ایماندار دي او د مانځه پابندي کوي او انفاق فی سبیل الله، دا خلق به جنت والی او دوی به ورنه لری د جهنم نه. دو دیش امرت کې بل عقلی دلایل ذکر کې د تذکیر توحید د پاره حاصل ده. اے انسانانو د ازمکه او اسمانونو او به د باران د میوو د کشتو د نیرونو د نور شپږمې او د شپې د ورځې انقلاب دا ټول د الله په اختیار کې نو بندګیم دی الله رب کار ده. دغه کار الله کړی دی. پنځه دیش کې په نقلي دلیل ذکر کې د ابراهیم علیه السلام نه مقصد بادا کول د شکرې. تر هغه یو سر وکړم برایت پوری اته درش یو مقصد بیان د وسیلی وی چې ربنا انک تعلم. کله چې د الله نه دعا غواړي نو الله له الله نمونه خاص کر لفظ ربنا الله وی وسیله کې پیش کړي. دا جایز قسمه ده. درې چلوي کې الله تخفیف اخروی ذکر کی سره تسلی دي تویل شي بیان د هیبت د قیامت د ورځې. دا ستر کې الله د انسانانو سپینی پاتې شي زغری و سرونه به اوچتي. څلور چلوي کې د دنیا د عذاب نه یره خاص کر شپږ سروي نمبر ایت پوری و سروي کې بعد اخرت د عذاب نه یره بیان کیو د نور سبه تخفیف دا ټول انسانان دشمنان د الله په تړلې شي ویلې زنجیرانو باندې. یو پنځه سمرات پر ودا مضمونی 250 کې به ترغیب ورکړي قرآن له جواب دی سوال چې خلق پای دنیا کې د عذاب نه بچ کیږي کله بدی دنیا کې د قرآن سره تعلق دی. ربتم دایت مخ سره ده د مخ ایتونه کې الله یو دوه مثالونه ذکر کړی، یو د کجوري او یو د امړغونی ترخین دوانی. دی مقام کې الله اوس بیان دی کوي دا یو مثال د کفر دی او بل مثال د ایمان. په ایمان پر خودل او کفر اخ صلی الله علیه تبیدا. الم ترى آیت نګوري ستا علم نه درشه درې خبره معنا ضروري ورسوا.
پوی نه ځم پوی کا که ضروري مسله یو سړی چاله وای چې تر اوسه نه پوی پرې خبره څومره مهمه خبره ده الى الذين انسانوا لرا بدلوا چې بدل کې نعمت الله کفرن په کفر باندې نعمت نه مراد ایمان د دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي په دې ټول نعمتونو کې اساسي نعمت چې هغه د ایمان دی په قران او سنت دی چې الله موږ له عقیده راکړه ټیک د دنیا انعامات چې جامع دي خوراک دې اسکاک دې کور دې زنانه دې بچي دې باندې مطلق د نعمت کې خو لیکن مجازن الله دې خلق ګور لوی نعمت بدل کې په کفر باندې واحل الله دې خلق داخل کې قومهم داخل قوم دار البوار کور د هلاکت لا دار البوار مبدل منه جهنم دینه بدل لے دا کور د حرکت دیله دا قوم داخل کې دا کم زیره جهنم الله دا جهنم دی ابن کثیر فرمایي جهنم کې معنی د جوور او د قشاندا سخت زیاده یسلونها الله دا خلق بداخلي دی ور جهنم لرا وبئس القرار ودير بزد وسيدو دي آرام القرار کې معنا دو سيدو دي کې معنا د آرام او پات کېدو ده خلک وی کنه کوم ځای استا مقر دی ورو سات کې جواب د سوال مخیت کی ویری دی خلکو د الله نعمت بدل کې فکو فرمانی نو سوال دار غدا نه نعمت سره ویری شي بدل کې سړې فکو فرو جواب داري چې کله انسان د الله نه سوا نور معبودان انتخاب کی چې د دې سي موارد او د دې سي موارد او د دې مزدا سړې بیمانش لاړو په بل طرف باندې وجعلوا لله اندادا نو د خلکو ګرځولي د الله سره نو شریکان انداز جمع دنه امام نصفی لکی المخالف المساوی هغه څو چې هغه مخالف او مساوی زور کی نو سوال دا چې د مشرکین خدا خپل معبودان د الله نه کته غنل شربینی جواب کوي معنا شرکا شریک کړه امام شوکانی به جدا صورتونه ذکر کړی وو کله دا باران د پلاني د وجه نو شر پلاني ستوري کله وی کدا ډرایور نه نو گاډه بټکروي کله وی کدا سپینه نو غره براغلی وي کله وی دا بچي مې الله رسپار له تعالی دا ټول معنا ده نه څومره خطرناک خبرې ده سوال دا چې سړی د الله نه را پدې خو نور شریکانو غني ولې څه چل بوشي عاقبت پیدا شي چې داخله گمراه کړي شو ان سبیلی د لارې د الله نه کسب مزیدار لار د اسلام پرې خو بل طرف باندې لاړ نو قل سر وزجر تمتعوا مزي حاصل کوي یقینا تاسو زید واپس شي د الهن نار اور لرده د شي انسانانو اخر انجام وو التبوشي ورسات کې الله اوس اصحاب النور بیانې حاصل بدای دا صفاتونه بزان کې پیدا کړي تاسو الله دې ورونه بچي کوم صفاتونه دي دا قل ما او ازما بندگان الله الذين غبندگان امنوا ش ایمان راوړې دي یقیموا الصلاه چې دې پابندي منځو کې دلته عبارت پټ دی لیقیموا الصلاه الله چې کوم سړی مؤمن دی دې مؤمن له یو خبره وکا د ټول نمخ کې اساسي او بنیادی خبردار د مانزه اهتمام اقامت الصلاه سمنه وختي کوي همیشه کوي معنا په نظام پوي وي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي
خاص کر خشوع کم خلک چې اوس عادت نه او اوس عادت کوي دی لوي شي اقامت الصلاه الله امر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم لوي چې تاسو مؤمنانو بندگانو له وایي چې ټول نه مخ یا خبر دا اوري مونږ وکوي عبادت بدني دویم وينفقوا خرچلو کی مما دا سنا رزقناهم چې موږ ورکړي دوی لرا سر او علانیه په پټو کار باندې مما معنا ټول نه باز راکړي سوره محمد کې برش رزقنا الله ما درکړي لري نو ار کر چې مال الله راکړي دی به ولي انسان به بخل کوي دا خو امانت دی جمع ویلی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرمایي چې کان من المتشابهات بس دا متشابهات دي قرطبی لیکي الله مفرد دې صيغه د جمع ویلي وجر ملائکونه جار الله لیکي ویدی ویلي شي اکرام د الله اکرام الله اکرام کو توحید کړي کله کله د انسانانو د اسلام موافق الله خبره کوي رزق قران کې ومنه کول باندې دې مقام کې معنا اعطیناهم پټي مرګه کارا کله چې عام نفلی صدقات نو پټ زکات چې اعلانیه کارا هر وخت ورکول شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي بهترین صدقه دار چې دا کې الله شي ورکه او چپې پویم نه پټ چې سمري سو خور کدا من قبل ان ياتي مخي نشر يوم يورس نببي باي کې ولا خلال او نبدو سلام خلیل هغه دوست ویلې شي چې ستا پزړه کې داغه نه سوا بل اچره محبت د پاره ځینې زګو حدیث کې راځي وکړه ما د الله نه سوا بل خلیل نه ولې نو ما ابو بکر نه ولې چې امرور دې ملګری مې دې آیات دلیل پدې کوم انسانان چې مونږ کوي اعمال لګي انفاق په سبیل الله قیامت پر ورځ به الله وداړي روشت انساني سوره بقره کې ویلو 250 کې سوره زخرف یو شپه ده کې لیکن دلته آیات مجمل دي ارچ مومنان دي ما بین کې دوستانی لکه اوس چې موږ اوسه ما بین کې دوستانی د الله لپاره التم به پیدا ورکول کی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله په اعلان کې چې هغه انسانان په دنیا کې ازمار پاره یو بل خواله ورتل دیو بل سره نه سوراړل دیو بل ملاقات کو څه شو لاغه ملائک به چې دا الله به راوالیو د خپل سور لاري به کینی څومره وشت عمل نه الحب لله والبغض في الله ابن حجر اسقلانی به لګي فتح الباری کې د الله لپاره دوستانه دي ته ویل شي چې هغه سړی چې در کې زیتیږي نو چې درنه کې کمیږي نه ځکه معیاري شی الله دی قران دی سنت دی توحید دی او صحیح عقیده اوس عقلی دلایل مقصد پرې کې تذکیر توحید دی حاصل لاله مخکې ویلې وجعلوا لله اندادن دي خلقو د الله سره شریکان جوړ کړی دي الله پیره دوکو شو ظالمانو د اسمان تنظیم د زمکه تنظیم د باران تنظیم د ورځ تنظیم د شپې تنظیم د کشته تنظیم د میوه تنظیم د سپوږمۍ تنظیم د نور تنظیم دا ټول چا قبضه کړي به څنګه الله سره کمزوري بنده شریکای چې ټیک د دیم کوي خو لیکن دام ته کم نه دي نه الله دا است الله سره برابر نه دي کوي چې بس یو الله الذي ربتم داري الته انفاق وکي مما رزقناهم نسوال راغی چې انفاق سره پاره کو د الله دین د وشتوالي لپاره الله الذي الله ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونو د ازمکه یو وانزل من السماء ماء وبر اور ولدي د ورېجنو وبو من السماء معرفه لري الموصوت القرآنی کې شیخ عبد السلام صاحب لیکي معنا په ټول اطراف باندې باران دی ما نکره دم دم باندې را روان دي
سما کله معنا د چت کله ورېز کله بر اسمان دلته ورېز ده فاخرج الله رسلی دی به پر یوبو معنی من الثمرات دی میون رزقا لكم ساز لپاره خوراکا ثمرات درې معنا غانو باندې استعمال لې کله مدنی له ویلې شي کله میویلا کله بچی دی مقام کې میوالا بل دلیل وسخر والله تابع کړي دی لكم الفلك تاسو لکشتئ لنچنا لوی لوی بیړای دیتا به کړي خلک به تجارت مالو نوړي راوړي گاډي غلي سبزي نور خوراکي شي نه دیر پاران شدا روان دي فل بحر بره دریب کې به امري په امر د الله امر مراد باد او هوا ٹھیک ده تیل به انجن به خو لیکن دومره خبره چې حوام ده دا چني قطن رواني دي نش وسخر والله تابع کړی دي لكم الانهار تاسو نيرنا څنګه خوري مزیدار نيرونه دي کوم طرف یې تاوي تابع بل دلیل وسخر او تابع کړی دي لكم الشمس والقمر استاذ پاره د نور اوس په مې همیشه ګرځیدونکي همیشه روان دي سپوږمۍ رنگ ورکې میویلا نورې په خیبه کنه وسخر او به تابع کړی دي لكم الليل والنهار استاذ پاره د شپه او د قشان ورځ یو بل راځي څومره عجیب دلایل اځه ته پوښ کوم ستاسو معبودان کاغه ملائک دیو کې انسانان دې مړ دي کو ژوند دي په دې مخکې شیونه کې د الله سره کوم یو شی شریک کړي دي نه معلومه ده شو چې هیڅ شریک د الله سره نشته یو الله دې اغل رکوم کې دي شي سجده ماغله کې دي شي او رحمت شماغله ویلې شي په دې اسمه کما انده قانون منل شي تاغوت ماغوت بنئ ورسره کې بیان دي کې مړ کم یو بځي حساب کوم الله وای دا خو ډیر دي چې کوم شي تاسو احتیاج لري مال الله درکړي دي به تور مثال تنفس ډیر انسانان د نعمت په نظر نه ګوري کور نعمت بچی نعمت مال نعمت دې ټول کې اساسي نعمت الله دا تنفس ته استا دام ګور ما درکړي دي او اتاکم الله درکړي تاسو لړا من کل ما د ټول هغه څه چې تاسو محتاج یې غلام سالتم معنا محتاج دغه ورشي معنا نه کوي چې کوم تاسو غواړئ چا تنفس باره کې دا سوال کړي چې الله زمانہ تنفس زیات کې کم کا خو لیکن زموږ احتیاج شته کړه سورہ عرب نه هیڅ کې مدا خبر وکي الرحمن کې وسوي ډیر نعمتونه دي کشمیر نو حساب لاندې نشي راوستي کوش ماری نعمت د الله الله تحصوها الله چرتم دې حساب لاندې نشي راوستلې نشي راوستل آیات دلیل په دې نمونه د الله زید دي وجدار چې ارنم د الله نعمت دي دا کوم حساب لاندې راوړو نه را به ولو نه ټیک دا حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي دا نه نمونه یادول او پای باندې الله نو دعا غوښتل پیدا دار چې الله ورسره جنت ته داخل کړي شي منی چې دا نه نمونه دي بعض ظالمانو د الله نه نه ویټا کړی د رسول الله نه نه ویټا کړی د شیخ عبد القادر جیلانی نه نه ویټا کړی یعنی الله او رسول شیخ عبد القادر جیلانی درې واړه یو دي څومره انصافی ده ابن قیم سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم 200 نمونه دي شربینی وایي چې زر نمونه دي ارچ الله دې هر نوم د الله نعمت دې بس دا موږ حساب لاندې نشو راوستي ډیر انته عزت او زجر ان الانسان یقینا انسان شیخ مخا ظالم او د قشن ناشکر دی کفار ډیر ناشکری کوي دا ظلم کوي ظلم سره وزو شی فی غیر محله وکړه دا چې الله له اطاعت کړي وي دوی لاړې سبل چاله وکي ورسات کې
دلیل نقلی دی ابراهيم عليه السلام نه مقصد دا چې انسانانو د الله د نعمت شکر ادا کړي. دلیل واورئ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ شکل ویل ابراهيم عليه السلام ربي رب زما اجعل هذا البلد وغرزو دا کار امنا سيدا من. سورہ بقرہ کې ویلو بلدن انت نکرو دی مقام کې معرفه شو ته ابتدا وکړه کار لانو شروع. اوس بیان د شکر کوي. بچو ساتمان را او دغه شان زما دی بچو لره ان عبد الاسنام چې موږ د بندګي وکړو دی بوتانو. شکردار یې کنه. قرطبی ابن کثیر خازن ټول معنا کې شکر سمانه توحید. الله ما استا بچ اسما بچي ټول د دې نو ساده چې موږ د الله نه سوار بل چا بندګي وکړو. اسنام سمانه بوتان. دویم قول لري كل ما عبد من دون الله هر هغه څه چې د الله نه سوا راي بندګي کړي شي بس دا بت دي اسنام دي. امام راغب عجیب معنا کړی دا توجه دې معنا لږ زره سوچ کوئ. دایت سمانا ده وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ شَيْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِ رَبِّي رَبَّ زَمَا اجعل هذا البلد وغرزو دا کار امنا زیادا من. بچ کما اوس ما بچي ان نعبد الاصنام چې موږ دې بندګیو کو د هر هغه څه چې سړی ستاسو ذکر نور باندې مشغوليږي. عجیب معنا یې کړی دا کله ما یشغلک عن الله هر هغه شی چې د الله د ذکر نه تامنه کوي کاغذ تا کزرا کستا بچي کستا دکانداری ک منصب ک تجارت ک ملګری بس د قبوتان دي. الله رضینم ساته بیو انصاب دې کې اشکال نه او اسلام کې اشکالي. ربي یا رب زما انه یقینا د دې بندګي شدا انه نسماله د دې بندګي عبادتهن یا انهن درې بوتانو ملګری گمراه کړی دي کثیرن زیات لرا من الناس د خلقنا ومن تبعني شاجز ما خبره من رب توحید کی فانه من غزمان دې چاجه توحید اومنو بس زما ملګری دي زما جماعت نه دي زما ډله کې دي کڅو کې نه منی نو به ومن عصاني چا چې نه فرمانی وکړه زما خدل دغه دای معنا دا ما دون الكفر والشرك سوا الكفر والشرك نه فانك يقينا تشي غفور رحيم بخون کې مهرباني. سوال شعر کړه داخله ګناګاران دي ابراهيم عليه السلام څنګه ویل فانك غفور رحيم دي ته ویل شي تفویض او سپارل ته پويږي الله ته معاف کوي کو سزا ور کوي. ربنا یا رب زمون انی یقینا ذشی ماوس ولو زما باز اولاد بوادن په دشو درکه غیر زرعین شنه د خاوند فصل من د پاره تبعیض تاکید عند بیتک المحرم استاد کور په خواږه چې ډیر قابل له عزت دی. الته هاجر اسماعیل پر خودری وکنه. ربنا سره جواب د سوال يهود ویلي هاجر و اسماعیل چې الته پاتې شو هغه زمونږ دنیا د وجنه سارا ده دی وشړل. زګر عرب ورس سپک خلک دي دیجه کې الله جواب وکړي جواب حاصل لاري چې دار سارا په فرمایش دلته نه دی راغلي دا الله ما د یو مقصد د فارغ تروشي رد يهود باندې. ربنا یا رب زمون د پاره د دی یقیم الصلاه چې دی پابندی رمانځو کې نو فجالو ګرځو زونه من الناس د خلقنا تحویلهم شرا ګرځي دویلا دار چادر ته اعلان کوي حج شلاړ شي مړیږي نه بار بار تر دې پر علماء تر شوی چې شپې تک کرت او حجونه کړی سلوي کرت بهم تینه مړیږي. آیات دلیل به دې چې کوټه د تورا
شنه چمن نشتره او بنشتره منظر نشتا د ارچا زړه دې راکړل کېږي نو آیات دلیل شو بدی معنی چې انسانانو الله موجود دی ولی موجود دی دې کوټه کې دا د مرمینه چاچ ولې ده الله ورزقهم رزق ورکدو الرا من الثمرات دې میونه لعلهم در پر یشکرون چې الله توحید امنی کم خلک چل تلاړي حجاج دوی له پته را هر قسمه میوه د وړي میوه موجود د شی میوه موجود د منی میوه موجود قسم میوه ارزانا د ابراهيم عليه السلام دعا کړې غره ورو ساعت اوس مقصد اخذ د وسیلې کوي څه مطلب چې کله وسړی د الله نه دعا غواړي نو الله له وسیله پیش کوي وسیله څه معنی ده الله نو الله له وسیله کې پیش کا بل وسیله نه ربنا یا رب زمونږ انک تعلم یقینا ته پويږي ما پاغه سمانه نو پیش مونږه پټو او کار کوم هر څه باندې پوي الله یو شی مونږ پټو یو شی مونږ کار کوو په دې ټول ست علم دی وسرت د شریف علم وما يخفون پټيږي علی الله فلا من شيء سو شی په الارض لان د اسماء کی ولا فی السماء برام تمروشت عالم وسرا شی چې زمونږ الله تمروشت عالم دی دا ارچا په مقصد باندې پوهره پزړې پوهره نو آیا دا قیاس د ملک بادشاہ باندې جایز دی نه د ملک بادشاہ له شمنګ رابطه ګورو واسطه ګورو وجه دا چې زموږ د حال نه دی پویا چې پویږي په دې رابطو ارش الله دی د ارچا په ځړ باندې پوی دی اوس بیان د شکر کوي ځکه دې کې مقصد مونږ ویلي نقلی دلیل ابراهيم عليه السلام نه پادا کول د شکر بچی چې درکړو الحمدلله داسې مکوا چې داسې شروع کی لوري چې درکړه به خپکیګه ما ایری لور می شوی دا الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دی الذي اغل وهب لي شريك مال رب بډاتو کې اسماعیل او اسحاق ان ربي يقرن دارب سما شهر سمع الدعاء خامخ اوریدن کړه دعا دې دا وسیله ده ټول انسانانو دعاګان الله اوري بچی درکړو شکر وباسا اوس بیان د بل دعا رب اجعلني یا رب زما وګرځو امام مقیم الصلاه پابند کوون کې نمازه اسما په اولادو کې ربنا یا رب زما وتقبل دعای قبول کړه زما دعا ورسات لو ورې توجه حاصل لاله سمو خیال شي نبی د الله نو دعا غواړي قبلي کنه قبلي څومره مزیدار دعا ده ټول مؤمنانو الله بخنه وکا الحمدلله په دې ویل پکار دي ربنا يرب زمن بخنو کمال را او والدي یوزما مور پلار لا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او دې مؤمنان لم بخنو کا په اورز باندې چې حساب ودرېږي عجیب دعا یې کړې سوال لري د مشرک دعا خو الله منه کړې ده دله په دعا نه غواړي دلته څنګه ویلي ولي والدیا سوره توبه سوره 14 کې جواب کړو کنه هغه دا چې ابراهيم عليه السلام یو وعده کړو حدیث کې راځي کله چې د پلار ورله ورځيږي نو ابراهيم عليه السلام وایي یا الله دې نه بل کوم لوی شرم دی دا پلار به د خادمې په شکل الله بدل کی دې ګندګي باندې بغړ ور شي د په په دې منځ کې به تیر شي لاندې به جهنم لو ورځيږي په به نشي دا پلار دی پکېینا واستخفيف اخروی مقصد پرې کې تسلی ده دایات لوی عنوان دار بیان حیبتی یوم یقوم الناس پکه مورز باندې چې داخله د الله مخ له ودرېږي نو صورت حال وي دا الله له غواړي ګمان مکه په الله تعالی باندې غافرن چې خبر ده اما يعملو دا هغه سنا چې عمل کوي دا ظالمان قسمه عملونه کوي زالله وینا خبر نه یم
انما یقینا سکی الله تعالی د انسانان له یومن اورجللا جسمنی وپاتشی په ابصار پای کې نظرونه او به تختیدا نظر روح د وجنه زغلبا محتین دا من زغلبا مقنعی سمانه اوچت به سرونه دلته والله اوس پنی ور کړی دلته کوشش بګی چې سره کته کې نه به شي کولای څومره سخت سزا ده سرونه به شي اوچت نیولې او منډه بوي نبرا واپس کیږي الیهم دوی الله دوی نظرونه وافئدتهم دوی داسونه شي الله هوا خالد دې په همنا ویږي بالکل سره نه یو غلامانه چې د انسانانو سترګې سپینې پاتې شوي روب دی دویم په منډه دی دریم سری اوچت کړی دی څلورم د دوی نظر ورته واپس کیږي دا پنځم زړی خالد د فهم نه بالکل سره پويږي نه اوس تخفیف اخروی د قیامت حال الله یو غوري وانذر الناس الله يرى ورکه خلق لره یوم پاغ اور ازمان دی یاتیهم العذاب شراب شذو الى العذاب فيقول الذين نوبوا يا انسان ظلموا چې تیرې کړې دي ربنا يا رب زمون ورستکم الى اجل قريب اغنيتي نجلي پوری نجيب دعوتك چې من قبول کو ستاسو توحید دعوت سمنه توحید شرک کړو دوی د الله نه سوا نور معبودان نیولیو نجيب دعوتك د دې آیات په تشریح کې مفسرین لګي چې آیات دلیل لري ظالمانو دنه کې توحید او اتباع رسول برباد کړي قران او سنت رد کړي لري اوس ممتاله وایي کنه ډېر مسائل قران کې نشته ډېر مسائل په احادیث د نبی کې نشته لري مجبور شي په بل قران شي د ملابسه الله یا ارمان بو کرمان شیخ الاسلام ابن قیم مولا علی قاری دې ټول تشریح کړي روایت په تشریح کې چې دین د اسلام کمنو کیفن هر لحاظ سره پوره دی ابن کثیر فرمایي هیڅ یو شی نشته مگر قران کې موجود دی مونږ پین پویو تر سمو چې مړ قران کې دانشتا کله وي میخ نشتا کله وي د نه نکاح کې دی حرمت به کې نشتا کله یو کله بل هغه علما چار قران او سنت والے دې سره کیننو ارث تعالی جواب کی توحید برباد کړي دي اتباع نبی برباد کړي به موږ تابعداري وکړو د رسولانو ورسات صلی الله علیه وسلم کړي اولم تکونو دلته به ویلي عبارت ده دوی له ویلي شي آی نو تاسو چې قسمنم کول من قبل وړاندې مالکم نشستا سره من زوال صفنا سورې نحل اته درش کې عمر شي زوال دوه معنا غانې دي تاسو به ویلي چې موږ د سره پناه کیږو نه دویم زوال کې معنا د عذاب ده موږ باندې شرط عذاب راځي دغه دنیا نه بدل ته مزيدي اوس ورته یادګار تازه کړي وسکانتم لیدل بتا سو الله وی کورونا دا هغه انسانانو ظلمو چې ظلم کړي وان په سوم په خپل ځانونو سکانتم کې دوه معنا غانې دي یو په دې کې معنا د لیدلو درې ظالمانو کورونا هم قاتل کوس مو تاسو ګور کنه لکه د فرعونانو دلته سمودیان او عادیانو قوم درود علیہ السلام ترجمان قران کې ابوالکلام آزاد لګي چې اوس ما تسخات او یوبري مردار بوي دي قتلم دا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دې په علاقه تیرې دوه سمودیانو په سر باندې صادر اچولې ودی تیز شو جړلم دیم قول لري سکنتو معنا تاسو شیدلې وکورونو دا انسانانو کې چې ظلم کړي په خپل ځانونو وتبينوا كمالهم لكم تاسو كيف فعلنا بهم من سما عملو کړل دای سلام څه کار مو کې بهم تاسو عبرت نه اخستو عبرت تاسو له پکارو ضربنا معنا مو بیان کړی دی لكم الامثال تاسو له قصې د عبرت الامثال د عبرت قصې کړه ورسات اوس دی یو چل جگر کې لیکن ناکام
ډیر هلي جوړ کړي د پاره دې چې الله عذاب نه بچو شرط الله وي به بچ کیږي وقد مکروا دې خلکو چل جوړ کړي والله یې مکرهم دا چل دوی د پاره د فر عذاب وعند الله اذا الله تعالی سره مکرهم جزاء مکر دوی دا وعند الله جزاء مکرهم الله سره جزاء مکر دوی دا څه مطلب د اسلام دشمنان کله اسلام د مقابله د پاره قسمه قسم پروګرامونه جوړ کړي الله یو همغه ختمو مونږه شړ کولري کو وصلی الله عظمت ذکر کړي دوی د مکر وان کان مکرهم اگر کا الله دوی تدبیر په دې اندازه او چې ظاهر شي منو دین الجبال غرنا دین کې درې قول دي یو ان فیا لتزول کې د علام په معنا ده الا ده ذم وشريا درې مخفف من المشقل الجبال کې دوه قول غرنا الله دومره خطرناک مکرونه جوړ کړي و چې نږدې و دا غرته ونړي او شرک وکنه شرک چراش دې اسمه کبان الله به څه کوي دویم قول لري چې الجبال مراد توحید داعین دي الله د شي مکرونه جوړ کړي و نږدې و چې قرآن علما ته ورسته شي کله کله الله ما کله کله واستخبي اخروی فلا تحسبن ګمان مکوا په الله تعالی باندې مخالف وادي شدا او مخالفت دوادي وکي درې څه مطلب مخالفت دوادي وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا کومک بهونه کې دنیا کې کومک بهونه کې آخرت کې دا ګمان وګوره کینا چونګې مقام کې بری مخې قومونو باندې دا تفریح ونه کې فار اورلا فا ولا تحسبن ګمان مکوا ان الله یقینا الله تعالی چې عزیز ډیر زور اور دی او خاوند بدله اخسر دی ز انتقام بد شاله فرید الله واستخفيف د قیامت حال الله لګواوري یوم الامن اذكر یوما ویریږي دا غورس نه یاد کې هغه ورس چې بدل بکړي ان شاء الله رسول الله د ازمکه غیر الارض په بل ازمکه او اسمانونه دیږي یو قولداري چې دواړه پناشي د ازمکه هم ختم شي اسمانونه هم ختم شي دویم قولداري زمکه بدل شي اسمانونه پناشي دریم قول ابن کثیر ابن قیم فرمایي دا دواړه بدل شي په تبديل وسپي امدق اسمان انداز مکه بي لیکن الله وبکي وسپن تغیر راولي عائشہ رضی الله عنها ویل یا رسول الله خلق بدی وقت چړتي دی له اوس ګورا چې دا اسمکه اسمان نو باندې الله انقلاب راولي نو څومره مخلوقات دي انسانان دي پیرین دي وغیرہ دا کوم ځای کې وشيږي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل شي عائشہ دا الله په دې پل باندې برابر کی کوم چې پولیس ورات دي زموږ استاد خو یو پولیس دی کنه یو پولیس ورات دی وو پولیس دی البته حدیث کې دا راغلي دي ورس ان شاء الله یو ځای کې راځي دا وو پولیس کوم پولیس دي سه پولیس ورات ور باندې لوی دي نو څنګه راخلو کې مشهور دي دا ټول انسانان بل الله په دې پول باندې ودري لاندې جهنم دی وبرزو کارب کړي چې دا خلق لله الله تعالی الواحد القهار اغل چې کیو دی وړي زور اور دی یو دی یو شریک نشتا زور اورم دی وز کافر او حال وتر المجرمین الله یتبو غری مجرمان یوم اذن فدی ورځ باندې تړلې شي وی بي الله یې پرېزن زیرانو کې په اسفاد اې دې څه مطلب لاس به کې سر تړلې شي اور مې به راماتي زنجیر به تړلې ده دیم قول لاره چې معنا دا ارچا جدا جدا شي لري سرابیرو معنا قمیصونه دوی چې دا غنان سړونه به قطران سمانان سړو بد بوی کوي دا کله چې وکان خارب شروع کی
نو ای صدا اور باندې وال کی آیات دلیل پدې چې دی جهنميانو باندې الله وي پورز قیامت ډیر عذابونه خو یو عذاب دی چې خارق بالله په لګولي وو کې بس میزان نتراشي څو کوي دي مراد قلعي تامبر ویلډینګ د دې خلکو دا کمیشن به الله د تامبینا ویلډینګ نه دا به په بدر باندې راواز شو بدبوی پکېری تیز دی اډو کې ختمي او تخشا پټکړي به دې دا مخونه الله یا نار دې اور مخ به بالکل به اور کې پټي لیجه سره جواب د سوال دا کارون الله ولي وکړو لیجزی الله چې بدور کې الله کله نفس علی او نفس ما کسبت سزا دا عمل چې کوم کړي دا ان الله سریع الحساب یقینا الله ډېر سره حساب والا دی علی رضی الله عنه شابه فتنه وکړه چې دومره زیات مخلوق دی دوی سره به حساب څنګه کیږي لکه څنګه چې رزق هغه وی الله ورکي پورس کې ټول مخلوق لرا حساب هم نشي ضروري سار غرمه ما فکیم بر ټول خلاص شي ورسه هغه ترغیب دی قران لا آیات کې به څلور مقصودونه د قران بیان شي اصل کې دا جواب لپاره سوال پورز قیامت لري څخه عذابون نه به انسان په سمانه بچي جواب دار شي کله انسان په دنیا کې د قران سره تعلقي د سره ورګرته وي هاذا بلاغون دا معنا دا یو کتاب دی و د رسول شي د فعل مجهول معنا به کې وکړي شي للناس انسان الله یو مقصد دار قسمو کتاب نه چې قسم په کوا زما کې لانجه کې راوایلا د تبلیغ کتاب به معنا تبلیغی حساب قران دا یو دوی مقصد سړي چې د خلکو الله یې ور کړی شي به پر قران باندې د شرک نام درې مقصد سړي وليعلموا چې دا خلک معلوم کې انما هو اله یقینا هغه چې د حقدار د بندګۍ دی واحد اکیو دا قران موضوع ده ابن قیم لیکلی مدارج السالکین کی ما من آیت فی القرآن الا وهي تتضمن التوحید هیڅ آیات قران کې نشه مګرای کې قسم توحید الله تشریح کړی دی اتل اقسام دي دغه شمولال قاریم لیکلی ابي العز الحنفیم لیکلی مولال قاری لسم نمبر صفحه شریع فقہ اکبر ابي العز الحنفی سلورات نمبر صفحه ای کې لیکلي د قران مقصد سره خالص دی والله بندگی څلورم مقصد چې نصیحت والی اول الباب خواندان د عقلونو الباج مطلب العقل الصافي عن شائبه الاوهام د قران الله پیدا والی صورت کې امتیازات امانو شډیر واقعات د انبیاء راوړل خاص کر واقعات اخروی الزام د شیطانو کې بخپل اتباع